السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید الله شاه خبرې کوم. د کربوغي شریفې کې د تحریک ایمان او تقوا د سالانه اجتماع په سلسله کې خپل ټول مرګرو ته چې خصوصا د غي تعلق حلقه نمبر 2 په خبر دارالایمان سره ده او عموما ټول مرګرو ته دا پیغام ورکوم چې د نور کله نه زیات دیزل اجتماع د لپاره منډه ترلو کوشش وکړي او هر لحاظ سره وکړي. یو خو مرګري تیار کړي، ډیر خپل یاران دوستان متعلقین خپلوان د خپل تلونه علاوه ځان سره پوره جماعت هر یو کس بوزي. دویم دا اجتماع کې د خدمت موقع داسې وګڼي لکه چې هغه زمونږ د پیښور د حلقه نمبر 2 د مرګرو ده، لکه چې مونږ الحمدلله کربوغي شریفې ته نږدې او الحمدلله تر اوسه پورې مرګري ډیر په اخلاص سره ډیر په منډه سره شپه ورځ په ځان یو کړي خدمات کوي. نو د لور کله نه ډیر زیات او په کثیر تعداد سره دا پیر هم هر خدمت ته تیار اوسئ. ان شاء الله اجتماع کې چې کوم خیر تقسیمیږي او کوم برکات نازلېږي د خو خلکو د اولیاء په صحبت کې او د بیاناتو په سلسله کې دا غي د ان شاء الله زه د خپل رب تعالی نه امید کوم چې اول خدمت کوونکو مرګرو درسي. دا خدمت د لاس خپو د مټو هم پکار دی او د اجتماع سره د چا وسکیګن مالی تعاون هم پکار دی. او د سره دا خبر اس کم چې تاسو دا کوشش مکوئ چې فلان کی ته یا فلان کی جماعت ته خزه ورکړې شو او مونږ ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کس تاریخ بیان کړی دی چې هغه ته څنګه حکم وشي په جهاد کې په لخر کې هغه ته کوم زیغه ودرول شي غالت کې ولاړی. نو کوم یو کار چې د تعالی شنو تاسو غنیمت غنئ. ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشت خدای بخشنده. ډېر لوی سعادت ته چې د لوخ وینځلو موقع تاسو په اجتماع کې ملاو شو. لکه چې کوم مرګري لوخي وینځي د لوخي دا پدې کې د اجتماع مرګرو خوراک کړي دي. هغه کې علماء کرام شته، محدثین شته، مفسرین شته او مشایخ اعظام شته، د مفتیان کرام شته، د طالبان شته د دین، نور هر قسم خلک شته، صوفیا او مجاهدین پکې شته دي. پدې کې خوراک کړي دي او د خدمت تاسو وکړو. نو ان شاء الله الله جل شانه د ټولو برکات تاسو په دې شکل باندې درکړي. یو خو د عرض د خدمت ته هر یو سړی وړاندې شي او بل دا چې کوم کس خدمت ته نوم ولیکل نو هغه به قطعا رسو کېږي نه، لکه چې دا وعده خلافي ده. کله کله په جذباتو کې سړی راشي واده وکړي، زاړه مرګري داسې نه کوي، نوی کس کله داسې وکړي هغه پوه ني هغه واده وکړي او بیا هغه چې کوم نه نو سره ته رسوي نه. چې کوم یو کس په کوم مت کې تشکیل وشو بس په هغه مت کې چې کوم نه نو هغه تاسو ټول وخت په هغه کې بیا تیر شي. دې سره سره د خپل بسترې په خپل بندوبست کوي، تر صادر پورې تر بالغ پورې هر یو شی چې تاسو کوم سيزونه پکارینو هغه د ځان سره یوسي. او زه چې کوم یو تاسو ته رهایش لپاره ملاو شنو بل کس د ځان نه مخکې کوي، ایثار نه کار اخلي، خیر د خپل ځان رستو کوي چې کوم خصوصا نوجوانان مرګري. دې سره سره د پیسو په لحاظ سره تعاون چې کوم یو کس ته الله جل شانه مال ورکړي وي هغه ډیر تعاون کولی شي داسې وکړي کني نو کم از کم چې خپل خو په بل باندې بوج نشي. یعنی چې په دې ورځو کې کومه تاسو خرچه ده اجتماع به شروع کیږي ان شاء الله 13 14 15 16 اجتماع باندې به شروع کیږي په 16 به دعا کیږي. نو د خپل خرچه یا د غې نه زیات تاسو خامخا هر یو کس مزدورکار ټاټکې دی او چې غدي وګټي او غدي التا چې کوم مرګري دي امیران دي مشران دي غیته دي حواله کی او دا ورسي. او بعضی مرګري بداسي چې داغي خدمتونه بداسي چې داغي به مخکې نالته ضرورت دي. مثلا چې کوم شامیاني و غیره لګول دي د مرګرو مخکې نه ضرورت دي، د ملي د مرګرو مخکې نه ضرورت دي. چې څنګه غیته کربوغي نه کوم دغه جاری شي اطلاع داغي مطابق د وخت نه مخکې نه لاړ شي چې اجتماع ورځ ته د هر څه تیار وي. دغه نور مرګریم چې کوم خدمت کول غواړي هغه ورځ دوه ورځې مخکې لاړ شي یا د کربوغي سره رابطه وکړي، هغه چې ته کوم ورځ یاد کی په هغه ورځ باندې لاړ شي چې تاسو تشکیل اجتماع نه مخکې شوی، ځکه چې عین په هغه موقع باندې د خلکو تعداد دومره ډیر شي بیا چې دا تشکیلات په هغه ورځ باندې نمونه لیکل او تشکیلات کول دا بیا ګران شي. نو 13 14 15 16 اکتوبر ان شاء الله دا یو سورزي دي خپل کې دا ټول پوره تحریک چلوي په خپل علاقې کې چې کوم مجازيین دي هغه په خپل علاقې کې په خپل حلقو کې د مجالسو په حواله سره او دغه خپل مرګرو سره ملاوي او کوم یو کس چې هغه وخت لګولې دي چې لیل لګولې دا کم لګولې دي یا د بیعت تعلق دی یا درې ورځې لګولې دي
هغه چې کوم نن خپل مرګري تیار کړي د خدمت لپاره تیار کړي اجتماع کې د شرکت لپاره تیار کړي. بل خبره مې دا عرض ده چې آلته چې خیال کوي د بل لپاره د تکلیف باعث جوړ نشي. په اجتماع کې خپل شرکت بیانات اوریدل معمولاتو کې شرکت سره د خدمته چې تاسو ته کوم موقع او ترتیب خول شي په هغه ترتیب سره شرکت کوي. او بل چې کوشش دا کوي چې تاسو نه خلک تاسو ته وګوري او هغه چل زده کی چې خدمات کې د اجتماع نه استفاده کول څه طریقه ده. نو خاموشي سره د اجتماع نه فیدم واخلي او هغه خدمات هم په خپل باندې کوي. الله جل شانه دی زموږ د ټولو مرګرو الله پاک خپل محبت نصیب کی او الله جل شانه دا خدمات د ټولو مرګرو قبول کی او الله پاک دې په کثرت سره مرګرو ته تلو توفیق ورکړي. او چې کوم مرګري مال دلی فقیران مرګري غي کوشش کوي الله جل شانه دا غي د دنیا او د آخر ټول مشکلات په خپل فضل او کرم سره پوره کړي او هر حاجت دې خدای پوره کړي او الله دې چاته محتاج نه کړي.